الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې مصافحه او د سلام په وخت کې لاس ملاول دا په یو لاس سنت ده که په دواړو لاسو باندې؟ نو مصافحه چې دا سنت په یو لاس باندې ده، په ښي لاس باندې. مصافحه د ملاقات په وخت کې، د سلام په وخت کې، دا د آداب د سلام نه ده او دې سره د مسلمانانو په منځ کې محبت او مینه محبت پیدا کیږي. یو حدیث کې راځي، امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. وی دو مسلمانان چې یو بل سره یوځای شي، ملاقاتو کی او یو بل سره مصافحه وکړي، لاسونه یوځای کړي، نو دې ته به الله پاک ګناهونه معاف کړي. دا خو د دې فضیلت شو. مصافحه چې ده د جمهور اهل علم مسلک دا دی چې دا په یو لاس باندې ښي لاس باندې سنت ده او مصافحه بالیدین په حدیثو کې نه ده راغلې، لہذا دې دغه ته سنت ویل درست نه دي. په دې باندې چې مصافحه بالید ده په یو لاس باندې ده، په دې باندې 50 احادیث دي. یو روایت طبرانی په الاوسط کې راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان المؤمن اذا لقي المؤمن، یو مؤمن چې بل مؤمن سره یوځای شي او سلام پې واچي، واخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما، وی سلام پې واچي او د هغه لاس ونیسي، بل لاس کې مصافحه ورسره وکړي، د دې دواړو ګناهونه به داسې راورجېږي لکه څنګه چې د ونې نه پاڼې غورځېږي. دارنګې په دې باندې نور احادیث هم دي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی: ابسط یمینک. بیعت په مقام کې مصافحه یې کوله، ځکه بیعت کې مصافحه راغلې ده. وی دا خپل ښی لاس ترې راوړاندې کا، نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه له ښي لاس کې خپل ښی لاس ورکړو. دارنګې بخاري کې راځي دویم جلد کې عبدالله بن هشام په روایت سره وی: كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه لاس یې نیولی او امام ترمذی دویم جلد کې وروړي دا خبره: باب ما جاء ما يقول اذا ودع انسان. یو سړی چې کله یو بل سړی رخصتوي نو کم کلمات په وایي، هغه کلمات یې راوړي دي. ابن عمر رضی الله عنهما روایت یې راوړی دی، وی: کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کله یو سړی رخصتولو، د هغه لاس پې ونیولو او دا لاس پې نه پرېښودو تر دې پورې چې هغه سړي به خپل لاس پرېښودو. دارنګې کنز العمال کې 9 جلد کې یو روایت راځي، حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: تمام التحیة الاخذ بالید والمصافحة بالیمنى. الاخذ بالید والمصافحة بالیمنى. د سلام پوروالی دا دی چې لاس ونیولی شي او مصافحه په ښي لاس باندې وکړي شي. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي، مسند احمد کې دا روایت راځي، امام زیلعی نظم الرایه کې راوړی دی په سند صحیح سره: بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدی هذه یعنی الیمنى علی السمع والطاعة فیما استطعت. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو په ښي لاس باندې، ښي لاس مې ورکړو. دین هم دا معلومه شوه. دارنګې تمام اهل لغت هغې په دې باندې اتفاق دی چې مصافحه چې ده د دې معنی دا ده چې یو لاس ښی لاس په ښي لاس کې ورکړي شي. ان المصافحة هي الصاق سبح الكف بسبح الكف. مصافحه د تلی یو طرف د بل چا د تلی د یو طرف سره ملاولو ته وایي. په دواړو لاسونو باندې مصافحه دا د مصافحې په تعریف کې نه دی راغلی. د مصافحې تعریف دا دی چې یو لاس په بل لاس کې ورکړي شي. دارنګې
تقع المصافحة اهل لغت تمام لکی موجب المقاییس او دارنګ ټول دا لکی تقع المصافحة حين يضع الرجل صبح كفه في صبح كف صاحبه مصافحه کله واقع کیږي کله چې یو سړی خپل تلې د بل سړي په تلې کې کیږي لاس کې وزدا مصافحه ده دارنګه جمهور اهل علم په دې باندې قول کوي احناف چې دي اغیم دا وایي لکه داغي کتابونو کې شاد ورشا کشمیری په خپل کتابونو کې لیکلي دي او دارنګه نورو کتابونو د احنافو کې د فقه دا خبره شته ده چې مصافحه چې دا په خلاص باندې ده په خلاص باندې بهتر ده او دواړو لاسونو باندې دی وی چې صرف جایز ده لہذا دواړو لاسونو باندې مصافحه نه دراغلي دلیل دی په دې باندې دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه روایت پیش کړي چې کوم بخاری کې راغلي دي ابن مسعود فرمایي علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه امام رسول الله صلی الله علیه وسلم تشهد خورو په داسې حال کې چې زما کف او لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفین په مینځ کې نو ګوره دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفین او د ابن مسعود یو کفو په دې معلومه شو چې مصافحه په یو لاس باندې راغلی ده په دې استدلال صحیح نه دی ځکه چې دا باب د تعلیم دی دا د مصافحه باب نه دی ځکه تر اخره پورې نبی صلی الله علیه وسلم ولا لاس نیولې دی او دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې چاته به یو خبره کوله تعلیم به ورکولو دا غي او اندام به ونی او کله وق کله سر باندې به لاس کې خورو کله په وګو باندې کله به لاس ولونی ولو دې لپاره چې دا مخاطب ځان ته متوجي کی او دې دا خبره په غور سره ووري په دې حدیث کې د مصافحه ذکر نه دی راغلی دا څنګه دي چې صافحته بالیدین یا صافحنی بالیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره مصافحه وکړه نه دغه ښکار تعلیم دی علمني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پیغمبر علیه السلام تعلیم د تشهد خودو په داسې حال کې چې زما کف داغه د کفینو په مینځ کې او بل دا چې ګوره د حدیث کې یو لاس د دواړو لاسونو سره ورکړی شوی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم دواړه لاسونو او د ابن مسعود رضی الله عنه ول یو لاس ورکړی نو معلومه شو چې مصافحه په یو لاس ده او دا به د مینه نه لکه بعض خلک وایي لکه دا به د بی نه ده ځکه عبد الله بن مسعود ډېر ادبناک دي صحابي دي او صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم ادب او عزت او مقام خپې جنیدار چاره نو چې صحابي یو لاس ورکړي نو معلومیږي دا چې دا ادب هم دی او دا سنت هم دی نو لہذا مصافحه چې دا په یو لاس باندې سنت طریقه ده په دوه لاسونو باندې سنت نه ده